بسم الله الرحمن الرحیم. مختصر القدوری سیزن 3 سبق نمبر 21 کتاب السیر. مصنف علیه الرحمه دی زینا دی سیر ولا مسائل در تخای. سیر دی سیرت جمع ده سیرت چشتر شید طریقة فی الامور کوم تدبیر د نظام سیاست او نظام جهاد وغیرہ چلول د پر طرز و طریقه ده کوم شیډول او ډیسپلن اختیارول د مایته لشي شریعت کی دی معنا ده تختص بسیر النبی صلی الله علیه وسلم فی مغازیه. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوم مغازی کړي دي کوم غزوی کړي دي دی هغه لکم تاریخ ته دی هغه لکم طریقې د تسیر یلی شي. کتاب المغازی په بخاری کې مختصر غونی کتاب ده هغه هم دی په باره کې مغازی ولا ذکر د غزوات پکې بیان دي. دیس نه د جهاد ولا او د غزوات ولا مسائل مشترکه تر بنې خای. ی چې الجهاد فرض علی الکفایه جهاد په صورت کې فرض کفایه ده اذا قام به فریق من الناس چې کله دی د پر یو گروه وی د خلکونه دا فریضه سرانجام کوي نه سقط عن الباقین په نور بنې بیا فرض نه ده او دا هم د پکې چې هغه علاقی ولا بندي نه بلکې بلی علاقی ولی و ان لم يقم به احد ک جهاد فرض وی او یو سړی هم نه کېدی د پر گروه نه طائفه نه اثم جميع الناس بترکه ټول خلک د دې پرې دواله واجب نه ګناهګار دی فاسق او فاجر ګرځي. مخته مسله خی چې وقتال الكفار واجب کافر سره جنگ کول او سره قتال کول دا فرض دی واجب دی. و ان لم يبدؤنا اگر چې مونږ بنی آغا عمله اونکی اگر چې هغه ابتدا ونکی مونږ به په ابتدا کو ځکه چې متی خبره تخار سړی پام ده چې کافر څه کله هم وس اومندي طاقت اومندي در باندې حمله کوي خو کله کله د نه حمله کولی وجنه او غوی چې لکه مونږ ډېر مصلحین خو مانس کې مفسدین وي او عمومي آیاتونه دي او حدیثونه مبارکه دي هغه دا خبره تستخای چې کافر سره جنگ کول ضروری دي. ولا يجب الجهاد على صبين اوس درته دغه ځای نه خای چې کوم کسانو باندې جهاد کول فرض واجب نه دي. هیڅ نه دی واجب علی صبین مشوم بندې چې داسې مکلف نه وي ولا عبد غلام من چې دا مشغول بخدمت المولوی ولا امرأة خزبن نه دی فرض ولا اعمد سړي بني ولا مقعد شلوي یت شیخ پونه خرابي ولا اقطع يخبي کټوي. مختبل مسله خي فإن هجم العدو على بلد کپوی علاقی یا ملک بنی کافر و حمله و که اسلامی ریاست ملک وی وجب على جميع المسلمین الدفع تمام مسلمانانو بنی دفاع ضروری ده. یو خو جهاد اقدامی ده د توخل چې دا هم په مونږ واجب ده او بل جهاد دفاعی ده دا هم واجب ده. چې کله د جهاد دفاعی وخراشي چې مسلمانانو بنی حمله شي تخرج المرأة بغیر اذن زوجها بیا خزی ته اجازت شته ده چې د خوند اجازت نه بغیر جهاد وکي. سمانا هغه شیان خو کولی شي چې مجاهدینو ته خوراک سکاک ولا اصلاح وکي. والعبد بغیر اذن المولى اندسی غلام ده د مولا اجازت نه بغیر وتلی شي. و اذا دخل المسلمون دار الحرب مخته خای ک مسلمان مجاهدینو حمله وکړه او دار الحرب تناوتلو التکی فحاصر مدینه او حسنا کدیو شهر یا د کلینې محاصره وکړه نو د پر اول حکم داده اگر چې کافر معلوم دي چې اسلام حقانیت لري خو بیا هم مستحب طریقه ده کاغو ته دین رسیدل خو ټیک ته کني رسیدل بیا واجب ده چې دعوهم الى الاسلام اسلام دعوت ولور کی چې اسلام قبول کې زمونږ ورونه وګرځي مونږه چا سره ذاتی عداوت او بغض نشته صرف اسلام د پاره د ټول جنگی دل دي. فین اجابوهم کاغو دا خبره قبول کړه لکفو عن قتالهم ناغو سره د جنگ نه ودریږي. وین امتنعوا کچری بیا غوی چې نه مونږ اسلام نه منو دعوهم الى اداء الجزيه بدیتی چې جزیه په زلالت او حقارت سره ادا کړي. فین بذلوها کاغوی چې مونږ دي ته تیار یا د کوي فلهم مال المسلمین
وعليهم ما عليهم. نو مسلمانانو ته چې کم قوانین دي، کمې پیدې دي، کم سهولیات دي، دا به ورکولی شي، او کم شیانو جرم قانون وي وغیره، لکه څنګه په مسلمانانو باندې نافذ کېږي، د شی ته په ذمیانو باندې به هم بیا نافذ کېږي، ذمي به وګرځي. مخکې چې ولا يجوز يقاتل من لم تبلغه دعوة الاسلام، که یو کافرو داسې قوم چې د اسلام دعوت ته نه رسېدلی او په دې صحیح پوه شوي نه وي، نو بیا هغو ته دعوت ورکول ضروري دي، دعوت دې وله ورکړي، پوه دي چې چېرې د شی ته مونږ مطالبه ده اسلام قبول کړئ، دین قبول کړئ، زمونږ دا جنګ ځمکې دپاره، قومیت دپاره، عصبیت دپاره، د بل شي مال و سونې چاندې دپاره نه ده، صرف د الله رضا دپاره ده. نو په دې باندې پوهېږي، که پوه شو خو ټیک ده. الا بعد ان يدعوهم ويستحب مستحب د ان يدعو من بلغته الدعوه الى الاسلام، کچته د اسلام دعوت رسیدلی هغه ته خو بیا دعوت ورکول صرف مستحب دی، فرض واجب نه دی. نن سبا ټولې دنیا ته دا دعوت رسیدله ده د میډیا او د ابلاغ په ذریعه باندې، د ذرایع ابلاغ په وجه باندې هر سړی ته نه خبر ده. ولا يجب ذلك بیا واجب نه ده په دې صورت کې. پین ابو کچیر غو انکار کې اسلام نه مني، نه استعانوا بالله تعالی علیهم، دی الله په مدد دی سره جنگ شروع کی، وحاربوهم سره او جنگیږي، ونصبوا علیهم المجانیق، توپی مجانیق او شیان دی ولا اولګي او هلاکی کی، وحرقوهم ولزین وسوزی، وارسل علیهم الماء، کډیم مو شي نهرونه دا پر شړت کی چکورونه ولا یوسی، وقطع اشجارهم، دی غول ونی من دی کټ کی، وابسد زروعهم، دی غول فصلونه دی ولا شکی ور پکې ولګي خرابي کی ولا هر څه ولا زد پت واچي، ولا باس برمهم، اندسی دی غو شتلې هم سپاروانشته، ان کان فیهم مسلم نصیر و تاجر، کدی غو کی مسلمانو بند شو یا تاجر و غینی ولو ځانی په بچ کولو نو به وشتلې شي، ځکه چې دا مسلمان فوجه ته نه ځان بچ کی، ولا کافر کا مسلمان په کېولګي دا شهید شمرلی شي. وان تترسوا بسبيان المسلمين او بالاسارى، کبه د شي چل د سره کافر وکړو چې مسلمانانو مشرمان تختولی یا خزای نیولی، د ویل شي مونږ ته بسنه شي ویلې، ځکه چې تاسو مسلمانان بچی دی وغیرہ د مونږ سره به قتل شي یا باندیان دي، مونږ باندې حمله نشي کله هغه پکې لاړ شي. اچ لم يكفوا عن رميهم، بریک بتینه نه نسی والی به، ځکه چې د صورت کې خو بس دا بانی جوړي، دا طریقه به د خپل کې بسار ځکه به دا میټنګ چال جنگي چې سیمنه ولی به مسلمان پکې زمنن کولګي دا شهید شمرل شي. ويقصدون بالرمي پوښتل کې او فایرنګ کې مقصود بسوګ لري الکفار دون المسلمین، کافر وشتل. مختبه له مسله خای ک مجاهدین جهاد کیو او ځان سره خزی بوتلی د خوراک سکاک تیاری د پاره، د زخمیانو د زخم علاج د پاره، یا هم د شیطانورو مسایل او بو وغیرہ د پاره، یا د نورو شیانو وړلې راوړلې د پاره، ځان سره قرآنونه تلاوت ملوت د پاره وړو، کچېری عسکر عظیمی غټ لشکر وي هغه ته امن نه بیا خوړلې شي، چې ته واړه سری وي وړوک لخرې به ځان سره د شیان ما بیاي او ماوړي، د سینې چې دنه حفاظت و نشي، کفار له بیزتی او به حرمتی و نه رسي. ولا باس باخراج النساء، خذو بتلل ځان سره پروا به نه لري، والمصاحف قرآن مجید مع المسلمین، مسلمانان ځان سره کولی شي، ځکانو عسكر نظیمه یؤمن علیه، لوی لشکر چې ځان ته اعتماد او امن وي. ويكره اخراج ذلك في سریه، په داسې سریه کې د غشیان وړل بیا من دي، لا یؤمن علیها چې امن پینوي. ولا تقاتل المرأة الا باذن زوجها، په دې صورت کې بیا خزی ته نه ده پکار چې خوان اجازت نه بغیر لاړ شي. ولا العبد د سید غلام چې کم ده الا باذن سیدی، سپر سید اجازت ولنه یې کړی، ها الا ايهجم العدو، هکه یو دشمن سری عام حمله وکړي نو بیا خو بیل خبره ده. بل یو مسله د تخای ګوره مجاهدین یا جهاد کوونکي مقاتلین چې دي، نو چې کله دا غشیان کوي غازیان، نو دو په نری کوي، په پاسې شا گزار بنه کوي، دو نمبری بنه کوي، دوکا غدر بنه کوي، منافقت بنه کوي، چال وال بده شیطان نه کوي چې کافر ته خبر نیر کړه، بلکې اول نه دیو ته خبر ورکړي چې جنگ ته تیار شي، په نره د سره جنگیږو، به د جنگ میدان کې کوم تاسو سره هر قسمه چال او چلو، بیا باغ زمونږ او خیریش مرلی شي. وينبغي للمسلمین، مسلمانانو ته پکار د الله یغدرو چې سره د غدر خیانت او نقض عهد اونکی،
ولا یغلو په مال غنیمت کې خیانت او سرقه غلا اونکی ولا یمسلو د کافرو شکل او پوزي غوګونه شانت نه کټ نه کې مسلې ضرورت نشته مړ کولې مقصد دی وليقتل امرأة نغه خزه پکې ما قتل کوي چې جنگ سازشونو کې شریک نه وي ولا سبین مشوم ځکه چې دا اکثر نه کوي جنگونه ولا شیخن فانین یا ډیر د غوبډا کس وي مرګ ته نږدې ولا اعمى یا شل قسم تکس ولا مقعدا یا خپې می کټي د خپونه لونجاوي نه د شکست دي سمای خدا پاغه شرط چې کله دو په سازشونو کې شامل نه کبه و خزه د مشوم ده یا پکې ګډ وډوند او بډا د دومره ذهین د شټولي مشوري او چلونه ولا مغاخي به قتل کولی شي الا يكون احد هؤلاء مما يكون له راي في الحرب هکذا کی کم یو قسم می د مشواری ورکی جنگونو کې ول طریقې او چلونه خیبه قتل کولی شي او تلکون المرأه ملکه یا د غول خزه کمانډر افسر یا بادشاہګنی ولا يقتل مجنون سی پاگل کا استما قتل کې ځکه خاص پڅ شي نه پیږي مخته مسله ته خای چې جنگ دی کافر سره وکړل شي خو بیا هم امام د کمانډر ده او امور چلون که د مدبر ده هغه که د وګڼي چې اهل حرب سره مصالحت کولو کې موږ ته پیدا ده په نره باندې مصالحات سره وکي یا هغه کې څه فریق سره نه ودی کی کچری پکې پیدا وي وین را الامام که امام ته دا خبره صحیح کارا شوله اجتهاد او فکر نه کارو خستو اهل رای نه مشوره هم خستیو چې یصالح اهل الحرب چې دارالحرب سره موږ مصالحت صلح کو او فریق منه یو کې خاصه علاقه ده یا شهر ده هغه تاسو سره نه غواړي چې جو جنگيږي د ټولو نه بیکاټ کوي وکانه فی ذلک مصلحه للمسلمین مسلمانانو ته پکې پیدا او فلا باس به د دې پروانشته ودی کی فین صالحهم مدتن که یو ټیمه پر یو سره نیټه کې د کانه کې د سلو کې چې مثلا یو کال پر موږ سره دزبندی شو یا پلانکی شو یا داش ولا ثمره به امام ته معلومه شچېره دو سره دغه پیدا نه لري کال خاصم پر شمو په خپل وادي ټینګ اوسیدلو ان نقض العهد انفع چې اوس وادي متول بس ډیر دی پیدا من دی بس نور سره نه منجو نه بز الیهم نو ول خبر دی ورکی چې بس نن نه بز مونږه خبره ختم شي دوباره تیار اوسې کچټي مدر باندې عملو کا ګیلا دی بیا نوی وقاتلهم وسر بدیو جنگي فین بدو بخیانت کا کافر تا سره چالو کو خیانت او کو ویلی چې کاله پر یا میشت پر نه جنگي کو په دې منځ کې پټي حمله وکي یا مسلمانانو کې چاته نقصان او رسول په پټه پټه چې مونږ پتا سي چاته نه لګي کی قاتلهم بالفور دیونه بدلا والی وسره وجنگي اس کله وسره ټټستر غونه وسیږي ولم ينبذ الیهم او ته جنگ اعلان دی مکه ځکه نزل کې به اتفاق چې کله په اتفاق سره بلکې ډاری دی پورشي مخته و خبره کې اذا خرج عبيدهم الى عسكر المسلمين کله کافیرو طرف نه غلامان وروته خو یا څه کسان دی هغه طرف نه وروته خو چې نن نه بدمون کافیرو سره نه یو مونږ دا غونه بایکاټ شو مونږ تاسو سره په هم حرارند بیا غلامان آزاد شمرل شي که کافیر وي هغه چې مونږ الګ سوچ فکر په اسلام کوو خو په الحال مونږ ته پناه راکې نه هغه ته بسنی مخته بل مسله خای چې کله عسكر مجاهدین او فوج جنگ لات کی وی نه د کوم شان خوړل شي بغیر د تقسیم دا خبره خای ولا باس يعرف العسكر في دار الحرب په دار الحرب کې کله مجاهدین غازیان فوج لوړي ناغه خپل شیانو ته وخور کولې شي هم د شته دی گاډو ماډو شیان ویکلز لپاره پټرول او ډیزل استعمالول شي کم ضرورت مطابق وي کله موجودوه من الطعام التکی کروټي موټي سامان او بیکري سامان ملګي دا خوړل شي ويستعمل الحطب عمدس ایندهن لرګي وغیرہ کویلا استعمالول شي ويدهن بالدهن تیل مل عام د استعمال شن استعمالول شي ويقاتل بما يجدون من السلاح كل ذلك بغیر قسمه عمدس کې شی تقسیم نه در شو اسلحه او مندلغه استعمالول شي په جنگ کې خو خبره شته چې ولا يجوز ان يبيع من ذلك شيء په دې کې یو شی به خرڅوي نه ځان د پاره ولا يتمولونه ځان د پاره مال په تور بینه ستې چې کور ته بيزيوسمه مخته بل خبره خيومن اسلم منهم احرز باسلامه نفسه واولاده الصغار کای کافر او اسلام راوړ چې زم مسلمانې غما ناغه مخفوش دغه بچي او خزا کور هم مخفوش شو او کل مال هو بيده او وديعه في يد مسلم او زمين امدشه ته کدیغه مال وی چا سره وو مسلمان سره یا چا سره ودیعات خو زمي و غیر سره ده هم محفوظ شولو
مخته بله خبره ښیي فإن ظهرنا علی الدار که یو ځای باندې مونږ غالب رالو منه مجاهدینو په غالب شو په عقاره فیء د هغه ځای علاقې مالی فیء وګرځېدو و زوجته فیء د هغه ځای ولکه ښځې دا بیا چې وګرځېدې مالی فیء وګرځېدو و حملها فیء د هغه وله بچي فیء وګرځېدو مالی فیء دي ته ویلی شي که نه چې په غالب شي ډېر جنګ پکې ونه شي و اولاده الکبار فیء همداسې غټ کسان غلامان به ګرځولی شي. مخته مسله درته ښایي چې ولا ینبغي یباع السلاح من اهل الحرب که اهل حرب د هغه سره د دو جنګ خطره شته ده نو نه ده پکار چې هغو باندې د اسلحې مسلحې شیان خرڅ کړي ځکه د سره هغو ته تقویت او قوت رسیږي. ولا یجهزو الیهم همداسې ته د هغو طرف ته سامانونه ممانونه اسلحې وغیره شیان خام مال دی ولا هم مالیږي دی ولا ایکسپورټ امپورټ یو سره مه کوي. ولا یفاد بالاساره عند ابي حنیفه رحمه الله امام سیوی چې مشرکینو سره د مسلمانانو تبدیلی او تبادله دی مه کوي خو صحیبینو چې بدلولی شي. وقال رحمه من لا یفاد بهم اسار المسلمین کچرې مسلمانان قیدی شي او دو کافر اونی ولو هغه به د عدلي کې د سره کافرانو سره تبادله وکړي دا کسان دې ورشړت کړي هغو له نور کسان رشړت کړي. ولا يجوز المن عليهم خو د هغو له قیدیانو باندې احسان کول نه دي پکار چې مفته کې آزاد کړي. مخته ته بله مسله ښیي واذا فتح الامام بلدة عنوة که امام کمانډر یا د امیر المؤمنین یا بل داسې کس وي د غازیانو مشر او مجاهدینو مشر فوج هغوی وایي لکه په زبردستي قهر سره ونیوله نو فهو بالخيار اوس دي ته اختیار ده انشاء قسمها بین الغانمین د مجاهدین کوم غانمین دي په منځ کې تقسیم کوي انشاء قر اهلها علیها یا د غزا ول کوم سیدون کې خلق دي اغا د ازمن برقرار وستی او بیا د تی چې دومره مولا جزیه ادا کوي ووزع عليهم الجزيه جزيه درونی کې دی وعلى اراضيهم الخراج او د غول ازمکو باندې دي پیداوار کې دي کوم پیداوار کېږي موږ ته دومره اساره کوي وهو بالوساره بالخيار خو چې کوم قیدیان ونشي کې ته اختیار د انشاء قتلهم قتل لیکي و انشاء استرقهم یا غلامان دی وګرځي و انشاء ترکهم احرارا ذمه للمسلمین یا دی آزادو ګرځي او ذمي شي. ولا يجوز يرد من دار الحرب دار الحرب ته دی واپس ماسته دي سره غوته نور زړورتیا ملويدلې شي. واذا اراد الامام العوده الى دار الاسلام ومعه مواش بل خبره ګوره دارالحرب طرف نه اوس مسلمانان دي مجاهدین دي غانمین دي واپس کیږي خو مال سره ډیرو بيزي گاډي ماډي سره ډیری نیولې وي او واپس راوستل نشي گاډي ماډي سره نو فلم يقدر على نقلها الى دار الاسلام ذبحها بدی د پر طریقه ده چې عملونه دي و حلال کی څومره گاډي ماډي نیولې دي شاند د حلال کی چې او فائدې ته پاتې نشي وحرقها بدی اوس وزي چې غوخي و نخري خود سیبونه کې مال سره به ظلم زیاتې نه کې ولا عقیرها دی غول خفي ونه کټ کې دی مال زنور زخمی کوي بنا ځکه شیخو مخلوق ته دی خدای کائنات دی دوبنه ظلم نشي کولای ولایت رقم د سیبینه پرګه دی تشبیه غوزان ته بیا رانیسی دی غو کار نه دی او بسی دا کار اتخاطا کی ولا قسم غنیمتا فی دار الحرب و دار الحرب کی دی غنیمت ما تقسیمه چې کله دل ته مخشي ال دی تقسیم کې حتی یخرجها الى دار الاسلام مختی چې ورید او هغه کس چې هغه مدد کوونکی په جهاد کې لخر سره والمقاتل یا جنگیدون کې په العسكر په لخر کې سواون د دوړه برابر دي د پیسې ملایږي مختبل مسله خای لکه وځي ته لخر لاړ د جنگ د پاره اغه ته یو بل وړو غونې لخر را میلاو شو مدد د پاره اصلي خي و تر ورسولي یا غو د مدد او کومک د پاره رالو او د مال غنیمت اسلام په لنورو بسله در الاسلام ته دوسر شریک شولو و اذا لحقهم المدد ككومك وتور ورسي کی په دار الحرب قبل يخرج الغنيمه الى دار الاسلام او کسانو در الاسلام ته غنیمت نو راوړي شاركوهم فيها دوسر شریک شولو ولا حق لاهل سوق العسكر في الغنيمه الا يقاتلوا خو د کوم کسان چې کوي لخر کی وی بس ورسته به صرف تاسو سره راشدو ته حق نشته سو پر جنگی دلی نه مخته و بل مسله خای کله جنگ په ټیم کې یو کس تای وی خزیتا یا سړی ته حفاظت ورکوا حفاظت ورکون کا سړی نری او کا خزی غلامی
ایدی ولا حفاظت بیا امان خاص صحیح شمرلی شي. و اذا آمن رجل حر کا ذا سړي چا تامن ورکو امراتون یا خزي حرتون ازادي کافرن کافر سړي ته جماعتا یدي کافر غونټلګي ته او اهل حسن وکیلی ته او مدینه نشر ته صح امانهم د امن ورکول ول سیدی ځکه چې دا سړی د اهل قتل د چې دی ول امن ورکو وغیره او دی سره مشوره وشوله چې جنگ منګ وغیره بنا کوي نو دا به ټیکيږي موږ د ششه تسلیم شي. ولم يجل احد من المسلمين قتلهم به مسلمانانو کې چاته هم نه د جسا کسان قتل کې لیکونه په ذالک مفسدتن هک په دې کې چال والوي فساد خطر یې چیرې موږ خو تامنو کړه د سینې چې ناڅاپه حمله اونکی یا سکیل ویل اون جنگي فینبذ الیهم الامام امام دی بدغه امان ور ختم کی رکی دی به